الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله خالقنا العلي العظيم. در الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سناد وفاق وردقال سي الله جل جلاله عم نواله اخبر خاص بندگان لدارکم امتحاناتو کې وساتل، لدارکم غټ غټ پریشانی ځای وساتل چې په سوچ او په یقین کې د هغه شي څخه بچاو ناممکن دی. یو شاعر وایي چې اے الله چې کوم انسان ته ونیسي هغه بل تا څوک خلاص کړي، چې کوم انسان ته آزاد کې خلاص کې و جنت ته بوزي هغه انسان به کم انسان به هغه انسان به راونیسي. د الله جل جلاله په بندگانو کې خاص بندگان دا کم دي چې هغه الله جل جلاله د خپل ځان ټول وقف کړي. پروردگار بیا دغه انسان نه دار کم امتحانات څخه واړي چې په هغه کې عین بچاول دا تصور نه کیږي چې دا انسان بچاوي. تیر جمعو کی واقعہ شروع د حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ جل جلالہ دا رقم پیغمبر دی سی ابراہیم علیہ السلام چې سټه مې هغه بوتان ټول مات کړل. بیا نمرودیان او سرل نمرود باچا متفق پر دې خبره باندې اتفاق وکړي چې په دا ټول کلی کې دا رقم بل سړی نسته چې هغه زموږ د معبودانو یعنی الیاذ بالله زموږ د خدایانو عبادت کولو د انکار کوي او دغه منکر دی هغه مننه سوا د آزر زوی حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام چې سټه مراوښتل و مجلس
و ابراهيم عليه السلام ته ویل چې دا بوتان تامت کړي دا ثابت خبر چې تامت کړي ابراهيم على نبينا عليه الصلاه والتسليمات ته ویل چې زما یو خبره واورس کوم خدای چې نه سماع لري یعنی نه کتنګ لري نه اورېدنګ لري نه بل ته شور کولی شي نه په خپله خوړلی شي نه د بل دفاع کولی شي نه د ځان دفاع کولی شي کوم دی به سپوږمیو بعضو به ستورو بعضو به لمر ته سجدې کولی چې کوم شي زیوال لرلی اختتام ختمېدا ختمونکی وخت پرکېدنګې لرله هغه خدای نس کېدلی مر سهار راوخېځي ماښام ته ورک شي سپوږمۍ ماښام په میاشتې کې ګرده میاشت خالي یو اسمان چکر نه شول لهذا دا خدایان نه دي دا معبودان نه دي ټول لا جواب وسو بل ورځ نمرودیانو دا مشوره وکړه متفق چې په دا رقم عذاب باندې به ابراهیم علیه السلام سزا ورکوو چې ټول خلک له دوزخ عبرت واخلي کتاب لیکي 12 غلۍ کوسې 12 کوسې لاره جوړه کړه یو دیوال سلسل غزول د په ماهرو استاد باندې یو غټ کډای جوړ کړي بیا ار نمرودي په دغه لرګان چې څومره واسه کېدل د لرګان ورته مکول دا زه ډک په دې ټینګ شیطان دې سپینجري په شکل باندې ورته راځي ولې کارګران ته ورته ویل چې تی دومره غټ دیوالونه وای دا مو دومره ډکل په چا کې دومره طاقت چې ابراهیم روغ ورځي دا و لہذا یو بل دا رقم غټ لوړ ځای جوړ کړي پر هغه باندې ټال ولګوي چې ابراهیم علیه السلام په کښینو به د کار کوي ورته ما به ابراهیم علیه السلام چې سټم لقید لجیل راويسي راوستي پر تخت باندې پر کرسي پر هغه باندې کښینول په اټال کې په دې ټیم کې ملائکه منډه کړو خدای پاک ته ویل چې اے الله ستا بنده پر تخت باندې ناست دی و اور ته ورلویږي او ستا د عام بنده نه دی ستا خاص بنده دی چې تا ته ځان وقف کړ دی په تاسې پاک سره ایمان اورئ الله جل جلاله فرشتو ته ویل جبرائیل امین ته ویل چې ټول د اسمان دروازې خلاص کړه چې خلاص کړي بیا ملائکه فرشتو ته ویل چې کوم فرشته کو مت کوله چې ورته ابراهیم علیه السلام بچاو په دې ټینګ جبرائیل امین راغی و ابراهیم علیه السلام ته وایي چې اے د الله رسوله ته په دغه حال کې الله پاک یادوي په زړه کې الله کوي ستا په دغه حال کې د الله جل جلاله دعوت په ذهن کې پروت دی خلکو ته به دعوت کوم وغواړه چې غواړې جبرائیل ورته وایي ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته ویل ای جبرائیل که زما اړه پر تا پورې وي خو بیا راته ووایه زه به تا ته ووایم که زما اړه پر تا پورې نشته لما لبس بیا جبرائیل امین ورته ویل چې ای د الله رسوله الله جل جلاله فرمایي چې غواړې وغواړه له ما زه وغواړم بیا ورته ویل ول هغه الله جل جلاله عالم الغیب علام الغیوب هغه په هر شي باندې علم لري هغه زما د په حالات په هر شي باندې خبر دی په دې ټیم کې نمرود خپل عسکرو ته خپل فوجان ته حکم وکړي چې ابراهیم علیه السلام ما ته راول چې ستم د نمرود مخ ته نمرود ته ویلې چې ای ابراهیم په ما باندې ایمان راوړ ابراهیم علیه السلام ورته ویلې چې نسې کېدلی ته خدای هغه کولی شي یحیي و یمیت وهو حي لا يموت ابدا خدای پاک هغه کېدلی شي
چې ژوندي را مړه را ژوندي کړي مړه ور بېرته ژوندي او ته هېڅ نشې کولی په پانسیګاټ چې په کوم تخت باندې پانسي چې کوم کس ته پانسي ورکول کېږي په یو سړي هوپ دپه لګېدلی او چې دا سړی به پانسي کېږي په فلاني تاریخ یو سړی به په جیل کې بیا ناست وي هغه ته ویل ته آزاد یې ځه ولاړ شه عسکرو ته ویل خپل فوجیانو ته ویلې چې ورسه دا کوم سړی چې آزاد شو هغه راوله چې هغه راوست د هغه سر کاټ چې کوم سړی و پانسۍ ته د مرګ په خولې کې پروت دی دا سړی آزاد ابراهیم ته ویل ای د الله رسوله اوس ورته وګوره دا سړی مړ وي د مرګ په خوله کې پروت ما ژوندی کړ دا سړی بری و آزاد وي ما مړ کړی خو ځان کولی شي بیا ورته ویلې چې ته ډېر ظالم انسان یې تا زما تر مخ بیا ظلم وکړی ته ما ته دونه کار وکړه چې دا انمر د دې خوا راخیز د انمر له قبلې له خوا راوخېږه علي انمر له دې خوا راوخېږه زه پر تا ایمان اورم نمرود چې ډېر دغه شولی حکم یې وکړ اعلان یې وکړی چې ورته وګورئ ودغه سړی و ایمان ته دا په خپل خدای باندې دونه ټینګ ایمان لري چې دا اور مخامخ ورته پروت دی بیا اور هم دی اور دی چې څونه وخت په دې کې لګیان جمع کېدل دیوالونه کډیانې خالي ماته دل 100 ګزه د دې دیوال اوږدوالی بیا هم دی په خپل ایمان باندې قایم او مثبته ولاړ دی خپل سزا ته بیدار خدای خپل خدای له دعوت نه الله جل جلاله چې د سپټمبر پر تخت کېناستلی په دې ټیم کې د کور کوي ملائکو فرشتو دا تخت نیولی دی شیطان بیا رالی و نمرود ته وویل یو شکل کې د انسان په شکل ورته راغلی چې ای نمرود باچا دا تخت تر هغو پورې نه ځي چې 40 کسان او 40 ښځې پر دغه ځای باندې زنا ونی چې وایي کې پر دا ځای به مردار بوی جوړ شي ملایکې فرشتې به له دې ځای ولاړ غایب شي د زنا په کوم ځکه باندې چې زنا وشي کتابو کې هم ثابت دی د دغه واقعه هم ثابت دی په هغه ځای کې ملایکې فرشتې نه وځي چې هغه انسان هر څومره د خیر کار کوي هغه نه لیکل کېږي خاري کېږي ځای کېږي هغه ځای مردار دی ځای بدبویني چې څه ټیم تا لاړ ابراهیم علیه السلام د اور مابین ته رسېدی فورا الله جل جلاله اور ته حکم کړی یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم وارادوا به کیدا فجعلناهم ناصرین اورا په نبی علیه السلام باندې ګل ګل ځاسه سور زه دونه باندې سور کېږي چې یخي وسی خساره نور ورسېږي خیال کوه اور د الله جل جلاله په حکم باندې یو باغچه جوړه سوله په اور په مابینس کې الله جل جلاله شنې درخت د میوې ورته شنې کتاب لیکي د الله جل جلاله ته ځان سپارل بیا الله جل جلاله دا رقم عمل ورسره کوي چې عقل کار ورته پرېږدي سوچ تصور کار ورته پرېږدي شنې بیماري راشي هغه انسان ځه الله هېر شي د لمانځه کمزوري شي روغ جوړ صحت د الله عبادت یې الله جل جلاله یې په دوکه او په درواغ او په کینو په بغض په نفرت په سود دا الله جل جلاله سره بری راست جنگ دی خیال کواسته خیال کواسته نمونه ور بدل کړی دی خلکو واوري د سود نمونه بدل کړی دی پیمنٹ لون پلانای دا مکه واسطه دا مکه واسطه د علماء زعل کوي د سپینجن عالم زعل کوي دا مکه چې مال پلاني مال زعل کړی به ته دا واخه ځه دا اسلام دا مذهب دا د ټلیفون سیم نه دی نن ما زونګ سیم نه سو خش یو پون خلاص کا ای منسو خش بل سیم خلاص کا بل کمپنی سیم خلاص کا اسلام یو اسلام د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی عنه په مذهب باندې قائم یو د امام صاحب قول بمنو د امام صاحب د شاګردان د امام یوسف صاحب د امام احمد صاحب قول بمنو بس ختم نن د امام صاحب مذهب کې سختي جوړه سه موته د امام شافعي صاحب د مذهب ملایان ته منډه د امام شافعي صاحب مذهب کې سختي جوړه سه د امام احمد صاحب د امام مالک صاحب د امام بر صاحب رحم الله مذهب دا کوم نه دی د اسلام چې په کوم مسلک کې ناسه په کوم علماء کې ناسه دا عالم خبره به منه
کار دلته کې په دوا د اسمان په سر کې تا ته راغلی ده تا ته هېڅ درک نه دی معلوم هېڅ جواز نه دی ته معلوم دا مه کوه موضوع د خبرې دا ده چې څه ټیم ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته الله جل جلاله دا اور ښایسته کوي ورته ګل ګلزار یې کړی ابراهیم علی نبینا وعلیه الصلاة والتسلیمات چې څه ټیم نمرود دا ورته خبره چې وکړو د دغه ایمان څونه سخت دی په دې ټیم کې هم د خدای نه یېرېږي په دې ټیم کې هغه جادوګران ورته ویلې ته خپلې کپړې راواخ ور واغونده دا سړی پر حق دی دا نه سوځېږي که دی د اوره بچاو راووتلی خلک به وایي چې دا زموږ د خدای کپړې اغوستې ولې چې څه ټیم دی ګل ګلزار ته ورسېدی الله جل جلاله عیب څخه دا کپړې ختمې شولې وسېدل جبرائیل امین په تخ باندې جلا یو بل کپړه ورته راوړی ابراهیم علیه السلام په دې ځای کې واغوسته محترمو دوستان ابراهیم علی نبینا وعلیه الصلاة والتسلیمات چې څه ټیم له اور راووتلی اول وار د دغه نمرود لور رقیه و دغه ته دعوت ورکړی څنګه دعوت یې ورکړ رقیه ورته وایي چې ای د الله رسوله تا چې اور ته ورتلې تا کلمه وویلې ته ما ته هم کلمه راوښیه زه بیا په اور کې ځان ټرای کوم نه سوځېږي که نه سوځېږي هغه انګار بل پروت ولی د ښځې کلمه وویلې چې اور ته وغورځېدلی اور بیا هم نه وسوځولی اوله کلمې د نجلۍ ورباندې وویل سوکه سوکه بیا دین اسلام په مخ روان شو د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په نسل کې بعضې مفسرین او محدثین لیکي چې په زراو باندې انبیاء کرام راغلي بعضې مفسرین لیکي چې 3000 یا 3500 مفسرین انبیاء کرام راغلي زما وستا خوږ نبی محمد مصطفی صلی کائنات صلی الله علیه وصحبه وسلم هم د ابراهیم علیه السلام په اولاد دي دا د اسماعیل علیه السلام نسل دی نبی علیه السلام فرمای وزه د دوه ازححین اولاد یعنی د دوه کسانو د سړي اولاد هم چې هغه دواړه په ژوندوني حلال شوي څنګه حلال شوي اسماعیل علیه السلام خپل پلار حلالولی قربانی کوله الله جل جلاله جنت څخه مزور تر اوسې بچاو شو دا یې نکسول خپل پلار عبد الله پلار خپل قریش د کسانو په دې خبر شول چې د دغه سړي نسل څخه به موږ ته دا رقم سړی راوځي هغه به د زموږ بتان د شان ختموي لهدا چاکو چاړه پسې واسطه د حضرت عبدالله پسې روان شول د نبی علیه السلام پلار پسې خدای پاک ځین بچاو نبی علیه السلام فرمای زه دوه ازححینو زوی یم اولاد یم محترمو دوستان سوچ واسه واقعي ښه خوند کوي اصل مقصد په دې خبره کې دی چې دا کسان خو انبیاء کرام ولاړ د الله خوښ بیا خلق بیا تابعین او اصحاب کرام بیا تابعین تبع تابعین مجتهدین ائمه مجتهدین بیا علماء کرام بیا مفسرین بیا محدثین بیا قراء حضرت خلفاء اعظم حفاظ کرام دغه رقم اولیاء کرام لولي امامان شیخین حضرات دغه ټول الله ته مقبول خلق وګرځي ما او تا څوک ما او تا په کومه درجه کې ناش ما او تا به کوم شي حساب وکړو کم شی به سره راسه اخیستی یو سړي کټ جوړ کړی بیا ډېر ښایسته کړی دا ګلان دا شانه په لګولو بیا مسجد ته ورغی ول دا ډېر ښایسته قبر دی په دا کې به دا مړونه وړي خدای پاک برکت کړي عالم راوغوښتلی ول که چیرې دغه د کټ په ښایسته کولو باندې سړی به جنت ته ځي نن به د سرو زرو د سپینو زرو د موتیانو د غمیانو د اصل کټانو پراته خلک په دې جنت خپل اعمال بل انسان سره دي اعمال چې کوم انسان دا وایي زه په ځوانۍ کې یا په وس عمر کې زه په ګناه کې مبتلا یم یو انسان معصوم نه دی د ګناه نه دی خلاص هر انسان زه خامخا ما سوى د انبیاء کرام دا له ګناه څخه خلاص معصومان صحابه کرام اخرى فرقان لا ګناه مسوي د غلطي سوي بیا عفو وغوښته خدای زما په وغوښته الله جل جلاله فرمای و از ما بنده تو ما د سپ یو ور وزاره
ما ته صرف یو لاس پورته کا زما در ته راسه ما ته سر سجده کا بیا یو لاس ته پورته کا ته وځاړه دا به ستا ټوله کړاوونه در خاتم کړم در معاف کړم مګر مالک غلام دا چې څنګه غلطي وکړي باچا دا کم مصر چې مولا سي اگر وئیم ټکیم بیا کبل اوس په نظر ورسي بد می سي او بل چاتم بد وای دا لزان سره ملګو دا کم کې دا ما واستغفر خدای الرحمن الرحیم هغه مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمانانو هم پر کافرانو هم په هغه دنیا کې الرحیم معنا به چشته په هغه دنیا کې مهربان دی پر مسلمانانو نه پر کافرانو کافر وغه چاتل کیږي چې هغه ایمان اخلاص ایمان از سره چې خلاصيږي هغه په معمولی خبره باندې سره د ایمان اخلاصيږي او په معمولی خبره باندې مسړای په ایمان باندې قائم کیږي الله جل جلاله دې موږ ته ټول ته ایمان مرګ سره ایمان راځي پاک پروردگار ورځ په قیامت د قال صلی الله علیه وسلم ټیټ سترګې نظر محترم دوستانو درود شریف ډیر وایسته د منځ ډیر خیال ساتئ دا رحمتونه دا بارانونه چې نسته یو چاته ګوته منی سي ګران دا بارانونه نسته وچکالي دا یو چوک یو چا بل چا تاوان نه رسول ما تا خپل ځان خپل اعمال خپل درجه موسی علیه السلام چې ستیم له الله پاک سره ملاو سره بیا الله پاک ته وویل چې زما خدای ته ما ته ووایه چې ته خو به دې ته کم کارونه کوې چې زه هغه ووینم نو بیا به زه ووایم چې دا زما خدای له ما خو به دې زه به تا په زړه سم تا به خوشحاله الله جل جلاله زه به درې کاره کوم اول کار زه به ظالم حکمران پر ته مسلط کوم که لاره خوا په دې به ظلم کوي دوم پیسه به له بخیلانو سره شي ډېره به شي بیا به هم هغه سړی له لوی الله سره کېږي دریم خپل رحمتونه به بند کړم وخت دا یخ په ګرمي کې راولم ګرمي په یخ کې راولم موسمونه سره بدل کړم یو شی پر خپل ټیم درس وګورئ و دا ټیم چمک روان دی یخ دي سی واورې درې دي اوس کم دی دونه ګرمي ده دلته به ما ته دغې ناس ټول زما ستا اعمال دي و چاته ګوته مه نیسئ خپل ځان په خپله ګوته به نیسو په خپله به خدای ته زاړو او کم انسان چې دا زه خپله ګناه معافوم خدای ته په زړه کېږم یو واره خدای ته په زړه څه د غزه خلاص ورته پورته کوي موسی علیه السلام نبی علیه السلام په زمانه کې که د بل انبیا د نبی په زمانه کې دا واقع د نبی رضی الله خلیل چې هغه ټیم کې ډېر وچکالي وسوله بیا دې له نبي ته راغی او نبي ته وویل چې ته موږ ته دعا وکړه یو ته نبی علیه السلام واقع د یو بل واقع بیا هغه نبی ورته وویل چې دراغو مو خدای ته په سر په سجده کې سجدو چې خدای پاک بغیر له ورځ پر ما ته باران نه ورسه بنه پورته کو چې دې تر مځکې سر رسولی الله جل جلاله خپل رحمت پر شروع ول دې له زړه خلاص سر پر مځکې کښېږي زما استاد تفضیلی الله جل جلاله موږ ته په دې خبرو عمل کوو فکر نصیب کې دعا وړم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين خلاص العرب العربان اللهم اعز الاسلام والمسلمين والمسلمين والموحدين واجعلنا منهم واخذل الكفر واليهود والنصارى ومن على اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم الهي بتمام عالم الاسلام مسلمان برحمتك كرمك ورس په قیامت به تمام عالم اسلام مسلمانانو ته د نبی علیه السلام شفاعت نصیب کړي د نبی علیه السلام ته مخ ټیټ سترګې مګري الهي ورس په قیامت ستاسو د قهار په نظر ومشتمه ګوري پروردګار ته د ابو بکر د عمر د عثمان د علی رضی الله په اعمال الله برکت الهي تمام د نبی په امت باندې خپل رحم وکړي کرم وکړي فضل وکړي الهي ورس په قیامت باندې کفار په ټولۍ کې مره پورته کړي توغه د ایماندار او د شهدا او د علما او د ټولۍ کې را پورته کړي الهي خپل فضل پر وکړي پروردګار څومره بیماران دي که په مسجد حال مجلس کې ناست او که په کورو کې که په هسپتالو کې دي الهي ورټول ته شفای کامله عاجله دائمه مستمره ته ورخ کې الهي په مجلس کې ناس خلک چې په ځل کې څنګه شرعي حاجتونه الهي تعالی خپل در قبول منظور وګرځي الهي په کور کې برکتونه او په عبادتونو او لږو کې برکتونه نصیب کړي پروردګار په کاروبارو په ژوند کې برکتونه نصیب کړي پروردګار په تمام عالم اسلام مسلمانانو باندې خیر د رحمت بارانونه وره د خیر د رحمت بارانونه وره الهي استادر تر غلي پروردګار توپ د خیر د رحمت بارانونه وره لاس موتا ته پورته کړی الهي د خیر د رحمت بارانونه وره
پر موږ فضل وکړي رحم وکړي کرم وکړي الهي خپل فضل وکړي رحم وکړي کرم وکړي د نبی عليه الصلاه والسلام په برکت الهي خپل فضل وکړي کرم پر وکړي الهي استاله لار مچ په ستا په لار روان کې اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر في الذكر وصاحب مجيب الامر كبير المطاع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. وصلى الله تعالى على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأشد في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضام علي وفاطمة السيف نساء أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا ونفعني وإياكم من آيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمه فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشد في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضام علي وفاطمة سيد نساء أهل الجنة وهمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس والذي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا
الله في أصحابي لا تتخذوا من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ظل الله في الذي منعنا وسلطان الله في الذي عنه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. Oh,